السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول پښتانه مسلمانان وروڼه روغ او جوړ او صحتمند وي. مازدیګر دی، ماښام دی، راووتو چې ودرې د حالات وګورو. نو ما چې دا ځای وکتلو نو ما مناسب وګڼله چې زه دا ویډیو لږه غونته دا ځای د خلکو سره، چونکې دې ټایم کې به څوک نه وي، خو دا دی چې زه ورسره دا ویډیو شیر کم چې ورته ووایم د دې حالاتو مطابق که نه چې الله سبحانه وتعالی. وعلیکم السلام ملک صاحب، ایوری ون، خدایم خواد آباد لره، سلامت اوسئ. وعلیکم السلام اکرام خان، خدای دې آباد لره، سلامت اوسئ، شکر د شته یای. نو ما بس داسې تاویدم ما چې یاره دا ویډیو لږ د زما خپل ورونو سره شیر کم چې نن سبا نه بلکې 2 میاشتې پوره کیږي چې دا اوبه چې د کوم مرض خور شوی دی، د دې داسې وهم داسې حساب کتاب راوستی دی چې انسان نه نفرت پیدا شو، انسان کیدی نشي، انسان سره خبرې قدرې نشي کولی. زمونږ ملکونو کې چې کوم امریکا ده دی کې خو داسې ګرځېدی نشي د کم سټایل کې چې زه راوتی یم. نو مطلب دا دی چې بیا زه څه شی یم، زه پښتون یم، نو هغه پښتو مې خپله وکړه. اول به تاسو ته دا ځای وښیم، دا وګورئ، دا پارک زما ورونو، خدایم خاد آباد او سلامت لره. د دې په باره کې بیا خبرې وکړو. وعلیکم السلام شاکر حسین، شهزاد خان، جے خان، ایوب خان، سیدہ گل، کریم صاحب، وعلیکم السلام، خاد آباد اوسئ. دا هغه پارک د زما ورونو چې په دې پارک کې به په دې ټایم کې زموږ د دې ملک خلک او ماشومان دا به ټول راوتل، دا به دلته کې به د خپې ځای نه و. وعلیکم السلام آصف جان، ارسل خان، سعید خان، تاقید خان، وعلیکم السلام ایوریبډي، خاد آباد او سلامت اوسئ. نو ستاسو کومنټونو سلامونه موږ نه پاتې کیږي، په ایډوانس کې درته وایو چې وعلیکم السلام، خوشحاله اوسئ. دا هغه پارک دی چې زموږ د ایریا کې دی، اوس ماښام مازدیګر منځ دی چې په دې پارک کې به نو دلته به ځای نه و، دلته د بالونه، دلته مطلب دا دی چې ساکرې او مطلب فوټبال ایوریثینګ که نه، دا به کېدل، دنیا لمونه به دلته ګرځېدل که نه. نو یا پروردګار عالمه دې کې به د الله سبحانه وتعالی خپل راز وي. دا پارک نن وګورئ چې په دې پارک کې یو انسان قدرې نشته. نو ما خو تاسو ته ووایه که نه چې ما هغه څه شی وکړل، پښتو مې وکړله چې راځه لږ وځه، ګنې 2 میاشتې کېږي چې مونږ په خپلو کورونو کې ناست یو. صرف یو نیم انسان به ګورې چې هغوی سره سپی وي، مطلب دا دی چې دا هغه چونکې ما نه مخکې روان دی، بس دا سپی به یې راویستی وي او مطلب دا دی چې ګرځي به که نه. نو داسې یو نیم انسان به ګورې کوم چې ما نه مخکې روان دی. نو په دې پارک کې زه چې اوس رالم، په هغه غونډۍ باندې ودرېدم، دې غونډۍ ته به زه درته لاړ شم. په دې غونډۍ زه ودرېدم نو تاسو یقین وکئ چې ما ته جړا راغله چې یا ذوالجلاله دې کې به هم ستا راز وي. دا راز، دا حال وګوره، دا وهم وګوره چې په دې دنیا پروت دی. خو دې وهم کې مطلب دا دی چې ډېر رازونه دي د ذوالجلال. دا خو مونږ چې کوم یو ډېر ګنهګار یو، د ځمکې په سر چې کوم څه نه کوو، مونږ هر څه کوو، کیدای شي په څه خبره په څه مونږ نه الله سبحانه وتعالی هغه شوی وي، ناراضه شوی وي. نو مونږ الله سبحانه وتعالی ته پکار دی چې نفلونه وکړو، زارۍ وکړو چې یا الله ته دا شی ختم کې. اوس به دې شي ته راشو چې دغه ملکونو خبره ده. په دې ملک بیا یوه خبره شته، یوه خبره دا ده چې فار اگزامپل لکه سبایي مونږ په کور کې ناستو، مونږ ته ټالۍ وویله شوه، او ټالۍ چې وویله، ټالۍ نه هغه مو کولاو کو چې ګورو زمونږ د هغه مخې ته کور مخې ته سامان پروت دی، د خوراک سامان، دنیا بسکټي دي، دنیا پی دي، دنیا ایسکریمونه دي، څه نه دي که نه، هر څه پکې دي. نو بس دا م راواغستل چې دا د دو خلکو مونږ سره یو قسم هیلپ دی.
هیلپ دی مطلب دا دی چې دا تاسو په کورونو یا جاب هم نشته بل څه نشته که نه دا مطلب دا دی چې والی خورئ نو هغه خو به مطلب دی چې ستا کور ته روزي راشي نو په دې خو به ته مطلب دا دی چې شکر وباسې ځکه چې رزق رالو که نه نو بیا هم دا شی راواغستلو ما د خپل کور کې د سړي ته ووایه ملګري ته مال چې کاش چې زمونږ په ملکونو کې داسې حساب وای او با خو دی دا خو د پروردګار د جل شانهو د طرف نه دی خو دا دی چې زمونږ ملکونو کې کوم خلک برباد دي کوم خلک خراب دي د غریب خانه خرابه ده مونږ خو غریبو ته مطلب دا دی چې خفه کیږو چې یا پروردګاره چې زمونږ ملکونه زمونږ د حکومتونو تم دا پاور ورکې چې مطلب دوی په هر کور په هر غریب خیال وکړي که بیا حکومتونه نه وي حکومتونه نشي کولای نو بیا د خدای پاک هغو خانانو ته هغو مسلمانانو ته مطلب دا دی چې زور هغه ورکړي دا توفیق ورکړي چې دوی د دې خوارانو غریبانو سره امداد وکړي چې تاسو بیکاره یې زمونږ ګاونډیان یې مونږ په کار دی یو بل دا خو زمونږ په دین کې دي خو والله العظیم خدای ګواه دی دا ماښام مونځ اوس روا کېږي چې ورونو بس دې زه ډېر زیات مطلب دا دی چې زړه خورمه چې خدایه چې دا چې کم سامانونه مونږ ته کور ته راغلو دا کم حساب کتاب زمونږ کور ته راغلو نو خدای پاکه چې زمونږ په ملکونو کې هم دا شی وی که نه نو اوس به دا اوبه یا شته یا نشته یا هر څه چې وي خو مطلب دا دی چې وهم خو پروت دی که نه وهم خو پروت دی نو مونږ به دا ووایو مونږ او تاسو خپلو کې چې که زه داسې وایم چې زه تاسو ته ځان ښیم ما ته الله سبحانه وتعالی یو فقیر زړه راکړی دی یو داسې خوی راکړی دی چې زما په خاندان کې سکندر ته پته شته چې زما څنګه خوی دی زه څنګه کوم ټیپ سړی یم نو مطلب زه چې په خپل ملک یو ما 4 کاله مخکې نو ما ته به چې خوار غریب مخې ته راغلو ما به چې یو خوار غریب ته څه شی ورکو که نه نو بیا به څه کېدل چې په ما به ګروپونه راټول شو دا یو ورور وایي سیف منګل صاحب چې تاسو کیلیفورنیا کې یس کیلیفورنیا سره خوا کې یو بل هغه دی الیاس اوداس خوشحاله اوسې آباد اوسې یس کیلیفورنیا سره خوا کې وته چې کالراډو نو بیا به چې ما فقیر ته مطلب دا دی چې خیر ورکو که نه بیا به څو شو په دې کې په ما 10 فقیران نور رالو نو ما سره خوا کې د خپل لکان وو دی به ما ته وایي چې ډینګ لاله دا کار مه کوه ما چې هله څه کې وایي چې خو دا وګوره چې ته یو شی ورکې نو یو ته خو سړی مطلب 10 روپۍ ورکوي یا مطلب دا دی چې 20 روپۍ ورکوي 50 ورکوي ته एकदम د 500 نوټ راوالی یا 200 راوالی نه یا 0 راوالی نو دا مطلب دا دی چې ته هغه یو کس ته ورکې هغه بل ته وایي نو ما دې هلک ته ووایي زموږ د کور هلک ته چې ګوره زما بچیه فقیر ته چې خیر ورکوې که نه نو بیا ښه خیر ورکوه چاته چې روټۍ کوي بچیه چې زه نه یم په کور کې بیا ښه روټۍ کوه په دې چې مطلب دا دی چې هسې میلمستیا کوې ته چې خوار غریب درته ودرېږي ته مطلب دا دی چې په کار ده چې 100-150 روپۍ ورکړې ځکه چې دا خوار غریب دی نو ولې دا انسان نه دی ولې دا الله نه دی پیدا تا ته څه پته دی مای بچیه ما هغې ته ویم مای بچیه تا ته څه پته دی او مطلب دا که د الله امتحان وي زه اوس امریکې نه راغلی یم څه ده چې زه شهزاده یم توبه نعوذ بالله زه د کوم جنت نه راغلی یم خو امریکا هم د الله خاوره دی انګلینډ هم د الله خاوره دی پاکستان افغانستان هم د الله خاوره دی نو مای بچیه داسې کار وکړه چې دې نه پس که تا ما ته دا خبره وکړه چې تا ولې دا 100 روپۍ ورکړلې یا 200 ورکړلې یا 500 ورکړلې دا تا باندې راټول شو نو مای بچیه دا به ډېره دا خبره ډېره خرابه خبره تا وکړه اوس زما نصیحت واوره ما ته غوږ ونیسه چې ما چېرته چې فقیر ګورې نو ته به هغه ته دونه رزق دونه شی په لاس کې ورکوې چې د فقیر یو 15 ورځې کار پې وشي بچیه ته 10 روپۍ 15 روپۍ فقیر ته ورکوې نو د دې خو څه مطلب نه دی ما ته مخ راوړولو ما ته وایي چې ډینګ لاله هغه عادل جان وایي چې کم ځای دی د امریکا د زړه سره امریکې کې یو تاسو پورې یو پیژندلی نو وایي چې ډینګ لاله ته ښه خبره کوې خو دا دی چې دلته بس دا حال دی چې یو ته یې ورکړي 100 در باندې ما یې وروره بچیه
خدای دې ما د فقیرانو منځ کې مطلب دا دی چې ما نه ساوالي پروا نشته خو چې زه د دو په کار راځم په ما ډېر ښه لګي چې یو لس بار په ما راچاپېره وي او زه د دوی جیبونه مطلب ډکومه دا خو نوره خو ګنهګار یو نوره خو غرق یو نوره خو هر څه نه وتي یو الله کیدای شي موږ نه ناراضه وي نو وروره چې د راځو امریکې نه یا کینیډا نه راځو غوړ غوړ تاویږو نو پکار ده چې دا غوړ غوړ تاو نشو فقیري وکړو او مطلب خوارانو غریبانو ته دا امداد وکړو نو هغه هلک چې کوم و زما د کور هغې سترګې ډېرې کولاو شوې ما چې آینده دپاره چې زه کله پیسې درلیږم ته به چې کله روډ نه راوځي چې فقیر درته لاس نیسي ته سترګې غړوه خو نوټ غټ ورکوه ځکه چې دا خیر ما ستا پلار ته رسي که نه ما دا خیر ستا پلار ته رسي نو بس هغه هلک خو هغه هلک چې کومه ده دا خبره په زړه واغسته نو زه چې کله کله ټلیفون ورته وکم نو هغه بیا مطلب دا خبره کوي چې ډینګ لاله غریبانو ته مطلب پیسې ورکوم که نه د چا په لاس خیر ده که څوک غلطي خبرې کوي ما معاف کړي دي څه خبره نشته زه اوس تا ته سچویشن دا ښیم چې د دې پارک دپاره زه تاسو ته لایف راغلم چې دا پارک وګورئ چې د انسانانو به ډک و نن پکې انسان نه ښکاري یو کس ګوره یو کس په یو نه داسې بیل وځي که نه نو زه صرف دا وایم چې خدای زمونږ حکومتونو ته دا وس ورکې خدای زمونږ د غټانو ته د غټخېټو ته وس ورکې چې د خوارانو غریبانو په درد ولګېږي ځکه چې نن سبا په دې وخت کې په دې اوبه او په دې مرض کې چې دا کم راغلی دی زور په چا دی چې غم دی د لالي په سر مسته د تازه ګرځي نو دا زور چې کم دی دا په خوارانو غریبانو دی په هغو تورسرو دی چې کمې تورسرې مطلب په کور کې د لوګانو قدر مطلب دا دی چې راشن نه لري چا وخوري که نه دلته خو وروره حکومتونه دي کور ته یې راته راوړي چې ویې خورئ خو په ما لګي نه قسم په خدای اوس به بل پوینټ ته درته راواوړو چې ما بله ورځ خپل ورور نه زما ګستاخي شوې وه یو دوه درې ځلې ترې نه وشوه لږ ورته جذباتي کېږي نو ما ورور ته ووی کور ته ورغلم نه ټلیفون مې ورته وکړو ما سکندر جانه روان یې په غلطه خود خبره داسې ده سکندر جانه چې دا غلطي چې کومه ته کوې که نه دا ته ځان ته نه دا ته ټولې دنیا ته او ډېر اور چې بلایې بیا یې ما ته ځکه چې ستا زور ما نه وباسي څوک یې ما نه وباسي زمونږ د کور ماشومان زمونږ د کورونو مشران زمونږ خپل او خپلوان دا زور ټول ما نه وباسي نو ته داسې چل وکړه چې دا خلک تا سره مینه کوي ما سره به یا کوي یا نه زه څه د چا خبره چې د باغ مولا یم زه به دونه شی نه یم خو چې تا سره دا خلک دونه مینه کوي نو ته داسې وکړه چې د دو مینې نه غلطه فایده مه اخله چې کومه خبره ته کوې د مینې محبت خبره کوې خو په داسې سیسټم او په داسې فیس یې کوې لکه انسان ته چې ته دې ټولو ته کنځلې کوې ما دا خبرې د خپل ورور ته کولې ما چې زه تا ته یې خواست کوم وی چې ما دا پیج به بیا بند کړو که داسې وي بس هغې مطلب زما خبرې ته نه کول و چې نو زه څه وکړم ما ته به داسې کار وکړې وروره چې لاړ شه الله ته مطلب سجده وکړه شکر وباسه چې دونه پښتانه دونه مسلمانان دومره ښکلي ښکلي خلک موږ سره مینه کوي موږ سره محبت کوي او زموږ اوري موږ خبرې اوري او موږ ته ریسپیکټ لري نو دا ریسپیکټ پکار ده چې ما او تا د هر یو د پښتون بچي ته پیدا کړو نو ته ویډیو وکړه او مطلب دا دی چې د خلکو نه ته ووایه چې معافي خدای د ده سره ښه وکړي ښه ورور دی زما تابعدار دی خدای د سره ښه وکړي والله چې سبا د خوبه راپاڅېدم تاسو یقین وکړئ چې ویډیو مې وکته چې ټولو نه معافي غواړي او مطلب دا دی چې ډېر په داسې یو انداز کې دی لکه چې جاړې نو ورونو دغه خبره اناف داسې اناف نو زه هغې خلکو ته دا خواست کوم چې زما ښایسته ورونو که د افغان یې که د پاکستان یې ټول یو هډ یو مونږ پښتو کې مونږ کلچر کې هیڅ فرق نشته نو زه هغو خلکو ته دا خواست کوم چې یو انسان چې انسان وي د انسان نه غلطي کېږي که نه پرفیکټ خو الله دی
پرفیکټ والا دی. بیا هغه انسان چې راځي ستا په کور کې تا سره مطلب څه زیاتی وکړو یا خبره مطلب ده چې بل طرف ته تا سبا راځي تا نه معافي غواړي نو بیا په کار دی چې ته خو وروسته لکې ورپسې نه تړې که نه. د یو څو غونډاګان ناست دي څوک یې کینیډا نه ناست دي څوک یې بل ځای نه ناست دي ویډیوګانې جوړوي چې الله دا خو کافر شو. هلکه ما نه غلطي کېږي زه انسان یم مطلب زه درځم بیا ستا کور ته تا نه معافي غواړم. پوه شوې خبره داسې ده چې فرعون و فرعون تو به نعوذ بالله د الله د خدای دعوه کړې وه خلکو نه ګمراهګان جوړ کړي وو. نو دا فرعون به تاسو ته پته شته چې څه به کول. دا فرعون به ټوله شپه په یو خپه الله ته ولاړ و او اس خبرې الله سبحانه وتعالی ته به یې څه وی چې یا الله ما معاف کا زه خو اوس شرمېږم ما خدا دعوه کړې زه منم د الله پروردګار علمه چې ته شته یې ته بیل ذات یې ستا خدایي شته خو مطلب دا دی چې زه اوس شرمېږم. نو وګوره ته دې ته د غټوالي ته چې الله ته ته سوال کوې ټوله شپه په یوه خپه ولاړ یې که نه ته عوام نه شرمېږي الله نه یارېږي بیا موږ خو الله نه یارېږو موږ او تاسو چې یو کار وکړو د هغې په سر ګناه مطلب دا دی چې مونږ وشوه او موږ بیا په خپلې ګناه وایو چې یا الله توبه یا وروره ستا زړه مې ازار کړی دی یا وروره ما ته معافي وکړه نو دا ډېره لویه خبره ده. نو بیا موږ ته نه دي په کار چې هغې پسې بیا وروستو بیا راځو لکۍ جوړوو مطلب دا دی چې تا داسې وکړم تا داسې وکړم. بل زه مطلب دا دی چې یو فوټو مې شیر کړی و کمنټونه خو ډېر کېږي یو کس پې کمنټ کړی و ما ته ویلي چې شرابي او زنایي او داسې یا زما وروڼو زه په امریکا کې 23 کاله زما عمر نیم عمر نه زیات شو زه دا شیزونه نه پېژنم زه یو فقیر یو زیږ پښتون یم خو مطلب دا دی چې هغه ګناه وکړله ما ته چې یا شرابي یا کبابي ستا د ورور داسې وکړم ستا داسې وکړم نو ما په خندا کې جواب ورکړو ریپلی مې ورته وکړله ما ګوره د خپل قبر مه تنګوه زما وروره زه پوهېږم ته د ننګرهار یې او مطلب دا دی چې یو څو متلونه مې ورته وکړل سړی مې غلی کوم چې ستا ذات او قوم ماته معلوم دی چې ته د کم ځای او ته د کم کلي او دا خبرې مه کوه دا غیب یل دی غیب الله پوهېږي الله ته څوک ښه دی. نو مطلب دا دی چې موږ او تاسو ته پکار دی چې بیا یو انسان نه غلطي وشي یو انسان اخوا دیخوا وکړي انسان ځي زه معافي غواړم زه دا کومه مطلب دا دی چې this is enough I think so. زه صرف دا خواست هغو خلکو ته کومه چې کم کینیډا کې ناست دي کم په جرمنۍ کې ناست دي مطلب اخوا دیخوا دا ویډیوګانې کوي او موږ پسې سپکې سپورې وایي هغو ته وایم چې ستاسو سپکې سپورې بالکل په ځای وې ستاسو لایف ویډیوګانې بالکل په ځای وې هر څه په ځای وو موږ به نو تابعدار یو غلامان یو خو خبره داسې ده چې بایجانه موږ معاف کړئ دا خپلې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ او مطلب دا دی چې لکه څه وي چې یوه پیشو ده د پیشو دې راواغسته په دې پیشو مطلب ګزارونه کوي په کوټه کې دې ساره کړه ډغه نو والله چې دا پیشو خوله در واچوي د پیشو به خوله در اچوي که نه نو هر یو سړی چې تنګ شد به جنگ شد که نه تنګ شد به جنگ شد بیا اخري د هر چا حوصله ختمیږي که نه موږ دا سوال کوو چې موږ د هیڅ چا نه ځان لوی نه دی ګڼلی موږ د الله فقیران یو د الله عبادت هر وخت کوو نه زناکاري کړې نه شرابخوري کړې ده نه والا د چا حق وخو نه والا مطلب دا دی چې ته یو چا ته وایې چې ته پلانکې هغه شینامه زه نه اخلم په ایس کې راځي ته هغې کې کار کوې ته د هغې جاسو نه والله که موږ دا پېژنو موږ ډېر مطلب دا دی چې خاکساره خلک یو خو بس کله انسان تنګ شي په ډېرو کومنټونو باندې په ډېرو کنځلو باندې خامخا ته وته چې او دا زه یم تا ته وایي چې غلی نو ته ورته وایي چې او د زه یم نو دا څه شي نه وایي دا جذبات نه وایي دا خو جذباتو کې چې راغلی طلاق هم پرېوځي ښځې ته چې ښځې ته طلاق چوي جذباتو کې هم طلاق نو کیسه داسې ده چې زما د ماښام مونځ د خیره هغه دی د کور په طرف ورور ټکېږم نو موږ نه که څه غلطي شوي وي تاسو نه ټولو مسلمانانو نه ټولو پښتنو نه او ټولو د لایف ویډیوګانو والا نه معافیانې غواړو راته معافي کوئ ورونو زما ښکلو پښتنو که په هر ملک یې موږ پسې د ویډیوګانې چې کومې دي دا مه جوړوئ دا هم یو غیبت کې راځي او آی تھنک سو دا ښه کار نه دی
نو بس د سچویشن مې ته وښیله اوس به راشي د خیره سره روژه راغله د الله خاطر وکړې 4 کاله مخکې زه پاکستان ته تللی وم په روژه وه چې بازار ته ووت هر ځای کې به جنګونه وو هر ځای کې روژې مطلب دا نه دی چې دا خوله مې صرف بند دی روژې مطلب دا دی چې روژه به خپل نفس سره به جنګ کوو خپل نفس به مطلب دا دی چې اصلاح کوو چې دا خپله خوله هم اعلی دی هم بلا دا خپله خوله چې کنټرول نه کړو نو بیا د روژې نیولو فایده څه شوه روژه خو هم دا دی چې خپل نفس کنټرول کړو روژه خو دې ته وایي چې ایمانداري وکړو عبادت وکړو که نه نو موږ ته نه دي په کار چې یو کس موږ ته مخې ته راشي او سیلهزیي نشته هغه ما سره جنګ کوي پرېږده زه به ورسره خواږه وکړم نه به د هغه روژه خرابېږي نه زموږ نو زما ښکلو ورونو پاک مولام دا روژه مبارکه در باندې ښه تېره کړي ځکه چې روژې کې انسان ډېر زیات تنګېږي زموږ ملکونو کې ډېر رش وي ډېر خلک مطلب تنګېږي جنګونه مې وکتل کنځلې مې وکتې ډېرو خلکو منځ ته ورغلی یم ما هم پکې دربونه خوړلي دي مطلب دا دی چې موږ په کار دی چې د خولې روژه ونه نیسو چې بس صرف د هغه خوله م راوچه ده نه نسوار چوو نه سګرټ کوو او مطلب کنځلې د خلکو ته کوو که نه نو خدای تعالی په ژوند کې برکت واچوه د روژې ډېر خیال وساتئ او موږ هم دعاګانو کې یادوئ تاسو به هم یادوو دا کیسې مې درته وکړلې او سوالونه مې درته وکړل او I'm so sorry about everything if we did anything wrong so ډېره زیاته معافي درنه غواړو په الله ګران شئ ښاد آباد اوسئ سلامته اوسئ خدای هم هېڅ مه که نو بس زه راورسېدم کور ته د ماښام مونځ دی انشاءالله تعالی سبا هم که روژه وي که بل ورځ وي پاک مولا دې د روژې ستاسو قبول یې منظوري کړي خدای تعالی هم د مصیبتونو او آفتونو نه وساته او بس ډېر وګرځېدو ډېرې منډې مو کړلې نو په الله ګران شئ هاي ګود ایونینګ اوس انسانیت ته ګوره دا د روان یم داسې راباندې راغله او سپی ورسره دی او ما ته لاس اوچتوي چې مطلب دا دی چې ګود ایونینګ نو پاک مولا دی مونږ تاسو ټولو ته حوصله ځایي راکړي حوصله دې خدای راکړي چې مطلب دا دی چې یو بل سره مینه او محبت کوو د مینې میدان چې کوم دی که نه هر وخت بری دی د نفرت میدانونه چې کوم دي هغه هر وخت شډل وي پوه شوې نفرت زما او ستا په دین کې نشته مینې نه جوړ دی او مینه زموږ ایمان دی سلوټ کوم ټولو ته ښاد آباد سلامته اوسئ بې وخته وخت کې لایف راغلو معافي راته کوئ السلام علیکم السلام علیکم ټولو ته سلام ټولو ته سلوټ خدای مه بدرنګوه نو انشاءالله تعالی چې ما خبرې وکړلې خلک به پرې پوه شوي وي چې ما څه ووایي او بیا که ما نه هره خبره غلطه شوې وي نو زه تاسو نه معافي غواړم سلامته اوسئ الله تعالی هم دې روژو کې پاک پروردګار دې تاسو ته زموږ ته ټولو ته ډېرې حوصلې ورکړي او سلامت اوسئ که چا سوالونه و ما نه کمنټونه پیدا شو I'm so sorry او رښتیا ډېرو خلکو دا سوال وکړو چې یاره کم ځای ده خو امریکا ده اوس د هغه ډېره دنیا پیژني نو معافي کوئ معافي درته کوو انشاءالله تعالی د الله په امان د الله په امان بیټري هم ختمه شوه نعمان بابو مینه مو ایمان دی مینه مو ایمان دی الله حافظ الله حافظ السلام علیکم